بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 95 دی او قانون نمبر 24 دی د ثلاثي مزید فی قوانین شروع دي. نن به ان شاء الله موږ د یکرمو او یصرفو قانون وایو. یکرمو او یصرفو قانون. نو د دې قانون خلاصه دا ده چې هر یو داسې باب وي چې د ماضی په اوله صيغه کې څلور حروف وي. چې کله یو داسې باب وي چې د هغې د ماضي په اوله صيغه کې د فعل ماضي په اوله صيغه کې څلور حروف وي، نو د داسې ابوابو په مضارع معلوم کې حروف اتین لا ضمه یعنی پیش ورکول واجب دي. لکه اکرمه دی کنه، اکرمه نو دا فعل ماضي ده. د دې کې ګورئ یو دا حمزه دی، یو کاف دی، یو را ده، یو با ده. نو اکرمه دا اوله صيغه ده، په دې کې څلور حروف دي، 1 2 3 او 4. دا حمزه چې دا یو شو، دا کاف دو شو، را درې شو او میم څلور شو. نو ګورئ د فعل ماضي په اوله صيغه کې څلور حروف شو کنه، د فعل ماضي په اوله صيغه کې څلور حروف شو. نو کله چې د فعل ماضي په اوله صيغه کې څلور حروف وي کنه، نو د داسې باب فعل مضارع علامت مضارع له پیش ورکول دا واجب دي. نو د اکرمه فعل مضارع به راځي یکرمو، یکرمو به نه راځي، یکرمو به نه راځي، یکرمو به راځي. چې د کم باب د فعل ماضي په اوله صيغه کې څلور حروف وي کنه، چې هغه هر یو باب وي د فعل ماضي په اوله صيغه کې چې څلور حروف وي کنه، نو د دقې فعل ماضي چې کومه اوله صيغه کې څلور حروف دي، د دې فعل مضارع معلوم لبه علامت مضارع لبه ضمه ورکې. نو د اکرمه فعل مضارع به راځي یکرمو. او صرف دی، نو صرف کې دا صاد یو حرف شو، دا یو را چې دا دویم حرف شو، دا دویمه را دا مشدد دو حروف وي ښه. نو دا دویمه را چې دا درې حروف شو او دا فا پکې څلور حروف شو. نو ګورئ د فعل ماضي په اوله صيغه کې څلور حروف دي کنه، نو د علامت په فعل مضارع کې به علامت مضارع له ضمه ورکې. نو صرف دی، د مضارع به راځي یصرفو. وګورئ نو دی علامت مضارع له ضمه ورکړه، دلته یکرمو کې علامت مضارع له ضمه ورکړه او یصرفو کې دا یا علامت مضارع ده، نو دې کې به ته ضمه لګې، یصرفو به نه وي، یصرفو به وي. ځکه چې د یصرفو فعل ماضي اوله صيغه کې څلور حروف دي، صاد را او فا. صاد او دا را پکې دوه ځله او یو فا ده، نو څلور حروف شو. نو چې د کم صيغې چې د کم باب د فعل ماضي په اوله صيغه کې څلور حروف وي، نو د هغې باب فعل مضارع معلوم کې به علامت مضارع د صيغې په شروع کې لګي، علامت مضارع له به ضمه ورکې او دا ضمه ورکول واجب دي. نو د صرفنه یصرفو. او قاتل ته وګورئ، قاتل یو قاف دی پکې، دا قاف پکې یو حرف شو، دا الف پکې دویم حرف شو، دا تا پکې دریم حرف شو او دا لام پکې څلور حرف شو. نو ګورئ په دې قاتل کې دا قاتل فعل ماضي ده، دا قاتل فعل ماضي ده او اوله صيغه ده. نو ګورئ د فعل ماضي په اوله صيغه کې څلور حروف شو، قاف الف تا لام څلور حروف شو. نو د فعل مضارع علامت مضارع لبه په فعل مضارع معلوم کې به علامت مضارع لبه ضمه ورکول واجب دي. نو قاتلنا یقاتلو، یقاتلو نشي ویلې، یقاتلو به وي. ٹھیک شو. او دحرجه دی، دحرجه نو دحرجه کې وګورئ دا دال یو حرف شو، ح دویم حرف شو، را دریم حرف شو او جیم څلورم حرف شو. نو ګورئ په دحرجه کې څلور حروف دي، دا د فعل ماضي اوله صيغه ده، د فعل ماضي اوله صيغه ده. نو چې کله د فعل ماضي په اوله صيغه کې څلور حروف وي کنه، نو پوه شه چې د فعل مضارع کې به علامت مضارع له ضمه ورکول واجب دي. او که چرته ګورئ چې صرف څلور حروف وي، که پنځه حروف وي یا شپږ حروف وي، نو هغې علامت مضارع له به ضمه نه ورکوي، فتحه به ورکوي. ٹھیک شو. یا که چرته د څلورو نه کم وي، خو چې فکس څلور حروف وي که نه، چې د کم باب د فعل ماضي اوله صيغه کې څلور حروف وي، نو علامت مضارع له به ضمه ورکول واجب دي. که د څلورو نه زیات وي یا کم وي که نه، د فعل ماضي په اوله صيغه کې څلورو نه زیات حروف وي یا د څلورو نه کم حروف وي، نو د هغې فعل ماضي د مضارع علامت مضارع له به فتحه ورکول بیا هغه لازم دي. ٹھیک شو. خو چې کله د فعل ماضي په اوله صيغه کې څلور حروف وي، نه پکې زیات وي نه پکې کم وي د څلورو نه، نو د هغې مضارع معلوم کې به علامت مضارع له ده یا علامت مضارع له دې د ضمه ورکول بیا واجب دي. ٹھیک شو. او دا څلور بابونه دي، دا یعنی د باب افعال
د باب تفعیل د باب مفاعله د باب فعلله د باب فعلله ماضی ته سلور حروف والا ابواب وایي ٹھیک شو دا سلور ابواب دي باب فعال باب تفعیل باب مفاعله باب فعلله د دې علامت مضارع کې نه په فعل ماضی معلوم کې علامت مضارع له ضمه ورکول واجب دي وجه دا چې د باب فعال فعل ماضی اوله صيغه کې سلور حروف دي د باب تفعیل د فعل ماضی په اوله صيغه کې سلور حروف دي د باب مفاعله د فعل ماضی اوله صيغه کې سلور حروف دي او د باب فعلله د فعل ماضی اوله صيغه کې سلور حروف دي د باب افعال نه ګورئ افعال افعل 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 يفعل افعل نو د مضارع راځي يفعل يفعل وجه سره چې باب فعل په اوله صيغه کې دا سلور حروف دي او باب تفعیل دی نو فعل فعل نو دا عین دو ځل دی ځکه دا مشدد دی نو د مضارع به راځي يفعل نو علامت مضارع یاده دله به ضمه ورکې نو يفعل او مفاعله نو فاعله د دې ماضی راځي فاعله فاعله نو ګوره فاعله کې سلور حروف دي فا الف عین لام نو د مضارع به راځي يفاعل يفاعل نو ګوره علامت مضارع له ضمه ورکول دا واجب دي ته ګوره ٹھیک شو او فعللتن دی فعللتن نو د ماضی راځي فعلله 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 نو فاعل او دو لامونه دي سلور حروف دي نو د مضارع راځي يفعلل يفعلل نو ګورئ علامت مضارع په علامت مضارع لبه ضمه ورکې او يفعلل ٹھیک شو نو ګورئ دا زموږ سره سلور ابواب دي چې د دې ابوابو فعل ماضی اوله صيغه کې سلور حروف راځي نو چې کله د فعل ماضی په اوله صيغه کې سلور حروف راشي نو بیا به د فعل مضارع معلوم اوله صيغه کې دا چې کومه علامت مضارع ده یا حروف یاتین دي حروف یاتین نو هغې له به ضمه ورکول بیا واجب دي په پوره فعل مضارع معلوم کې پوره 14 صيغو کې علامات مضارع سلور راځي هغه سلور وانو له ضمه ورکول بیا واجب دي نو دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام